تا چې زمونږ کم امداد کړی دی د هغې عوض درکوي. موسی علیه السلام وایي ما چې کوم امداد ستاسو کړی دی د عوض په بنا نه دی، ما صرف لله و فی الله کړی دی، د الله د رضا دپاره مې کړی دی. دا کار مې دې دپاره نه دی کړی چې ته پې ماله عوض راکړې یا ته زنانه ذات چې تا ته پې زه غټ ښکاره شم. ما د الله د رضا دپاره کړی دی. بس پلار مې وایي چې راشه نو دی وی ښه زه مسافر یم. موسی علیه السلام وایي بل ځای مې نشته، ټیکانه مې نشته د شپې دپاره. موسی علیه السلام ورسره روان شي، زنانه ترې مخکې شوه، دی ته روان دی. لږ ساعت بعد ورته موسی آواز کوي او زنانه ودرېږه. ډېره حیرانه شوه. وایي ته زما نه رستو رستو راده. وایي کله چې زما نه مخکې روانې نو چې هوا راشي نو ستا دا پنسېړه کوي، ستا پنډی ماته ښکاري، دا ګیټی دې ماته ښکاري. نو ته زما نه رستو رستو راده، ما ته لار د شاته نه ښایه داسې چې دا لار ده. جینۍ ډېره حیرانه شوه چې دې زمانه کې یو داسې سړی زما ګیټی ورته ښکاري، هم دله حیا ورځي. را روان دی. پلار ته وایي بابا جانه دا سړی زورور هم دی، زور هم دی پکې، خو لیکن خیانتګر نه دی، امانتګر هم دی. ستا چې کوم اهل دی هغې ته په بد نظر چاته نه دی کتلی او نه به وګوري. زما دا امید دی. دا لور ورته وایي اوس دا زنانه څوک دی او دا سړی څوک دی؟ دا زنانه چې کوم دی نو او دا سړی کوم چې ورته وایي دا بابا چې موسی علیه السلام له راغې دغه بابا شعیب علیه السلام دی او دا لوریانې د شعیب علیه السلام دی. شعیب علیه السلام پوه شه چې دا انسان را روان مستقبل کې دته نبوت او پیغمبري میلاویږي. پیغمبري لا میلاو نه دی جي. ورته وی یو خبره درته کوم، زما دا ګډې بیزې دي دا زه نشم سرولی، کمزور یم. زما دا ګډې بیزې وسره وه 8 کاله په اجرت باندې، د هغې مقابله کې به تاله خپله لور په نکاح درکم. دا ته صحیح ده، مسافر یم به دام کومه نو 8 کاله که د وسرولې نو لور به دله درکم، او که 10 کاله دله وسرولې نو دا به دې په ما باندې چې کوم دی نو دغی احساني. علما کرام وی موسی علیه السلام مبارک 10 کاله مسلسل د شعیب علیه السلام ګډې بېدې وسرولې. ځکه بخاري شریف حدیث دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي یو پیغمبر په مخ ته ځمکه داسې نه دی راغلی چې هغه ګورې ګډې بېزې نه یې سرولې. ښه داسې پیغمبر نشته. 1,24,000 کم و بیش انبیا دي، یو نبی ما ته څوک نشي ښولی چې هلکه هغه ګډې بیزې نه دي سرولی او چیلو ګډو بیزو ته چې کوم دی نو په سارا کې ناست یو ګډې بیزې سره داسې پیغمبر نشته چې هغه یې نه سرولی. زما محترمو دا د کثرت عجز د وجې نه چې انبیاو کې ډېر زیات عجزي، ځکه په دې ګډو بیزو کې هم ډېر زیات عجزي. کوم شی سره پاتې شي تا کې به هغه خوی پیدا شي. بعضې خلک یې الله دې معافي وکړي دا سپي ساتي، بیا سپو والا خوی پکې پیدا شي. ګورئ کوم حیوان دې وساته هغه خوی به الله تا کې پیدا کړي. صحبت خو اثر کوي که نه؟ نو دا د دې دپاره چې دا د نبوت دپاره یو کورس وګویه چې د انبیاو دپاره چې انبیاو یو سړی وایي کورس کوم ما ته ډیګري میلاویږي، نبوت والا ډیګري چې به میلاوېده زه ویم اول به یې ګډې بیزې سرولې. دا کورس و د انبیاو چې دا کورس به یې وکړه ورته به نبوت میلاو شه. زما محترمو نن مو تا ته په ګډو بیزو سرولو باندې ځان بد ښکاري، زه به چیلې سرومه. هلکه دا نبوت والا کار دی، الله دې وبخه. ځکه علما کرام وایي کوم کور کې ګډې بیزي که نه ډېر برکت والا کوري. د نبي علیه السلام مبارک ترور ده ورته یې د الله رسوله فقر دی زمونږ کور کې. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وایي برکت والا شی وساته کور کې. وایي د الله رسوله څه شی دی؟ نبی علیه السلام ورته وایي ګډې بیزې کور کې وساته. زما محترمو کم از کم چې یو چیلې ګوره تاسو کرئ ښه دا د برکت دی نه چې دا ګویا چې پیغمبري کار دی، انبیاو ساتلی دي. 1,24,000 کم و بیش انبیاو په دې حیوان په دې چیلې باندې لاس راښکلی دی. زما محترمونو برکت والا بني تاسو ته وایم. بعضې خلک یې څاروو باندې ورته ځان بد ښکاري، وي څاروي ساتم. هلن کې دا خو زمونږ د فایدې دپاره دي.
نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې علما کرام وایي 10 سال مسلسلې د شعیب علیه السلام ګډې وساتلې بیا چې ته شعیب علیه السلام ته وایي جي ټایم برابر دی زه ځمه لورې ورته په نکاح کړه وایي زویه دننه کمرې ته لړ شه یوه امسا ده یوه کونټۍ راولې هغه به ستا په کار راځي وایي ښه جي کمرې ته لړه یو امسا یې رابار کړه نو شعیب علیه السلام ورته دا نه ده دننه که بله راوله درې څلور کونټۍ پرتې وي بیا ورغې هغې کېښوده راویغشته وایي ما درته ونه وي نیکبخته چې دا نه ده بله راوله وایي ښه جي بیا لړم 3-4 پیرې لړه بس پوه شه چې یاره بله کونټۍ به یې راواخیستې چې بار بار وته هماغه امسا به ورسره وایي پته شته چې دا کومه امسا ده وایي نه جي وایي دا هغه امسا ده چې آدم علیه الصلاة والسلام مبارک د جنت نه راوړی و ټول سبحان الله وایي شوق سره 10 څیزونه یې راوړي د جنت نه آدم علیه السلام پکې یوه امسا هم وه وی دا پشت در پشت د انبیاو نه ماته ملو شوې ده او ستا ته ملو شه موسی علیه السلام ته دا به ستا ډېره په کار راځي ځکه ما ویلي که نه ما مخکې جمعه م ویلي چې هغه څه شی دی چې رب پیدا کړی دی بیا تپوس هم کوي د هغې موافق چې دا څه شی دی خدای خپله پیدا کړی دی بیا تپوس هم کوي څه شی دی نو هغه د موسی علیه السلام امسا د قرآن کې ذکر کوي الله ما تلک بیمینک یا موسی موسی لاس کې دې څه دی قرآن کې الله وایي موسی علیه قال هي عصایا ربه دا زما امسا ده نو الله پیدا کړم د امسا بیا ته تپوس هم کوي چې څه شی دی هغه امسا و د موسی علیه السلام ورته دا به ستا مدد کوي ځه